السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یو ملګری تپوس کړی دی چې زموږ یو ماشومه ده او هغې دپاره موږ زیمل نوم ایښودی دی. زیمل نو دا نوم ایښودل جایز دی او که جایز نه دی؟ د شریعت په رڼا کې دا نوم ایښودل څنګه دی؟ نو جواب دا دی چې زیمل نوم ایښودل دا صحیح نه دی او که چا ایښودی نو دا نوم دې بدل کړي او که دا نوم یې ایښودلی نه وي نو پکار ده چې دا نوم ماشوم دپاره کښېنږدي، ځکه د دې معنی صحیح نه ده. د دې په ځای باندې هغه نوم چې هغه د صحابیاتو نومونه دي او یا هغه نوم چې د هغې معنی صحیح ده هغه نوم پکار ده چې کېښودلی شي، ځکه د زیمل معنی ده چې کمزوري، دارنګې سسته او دغه شان رزیله او بزدله. نو دا ټولې معنی داسې دي چې دا صحیح نه دي، ځکه د انسان د نوم د هغې ډېر لوی اثر وي په هغه مسما باندې. هغه چاله چې نوم ایښودی شوی دی نو چې څنګه نوم وي نو هغه شان صفات په دې انسان کې پیدا کېږي. نو د دې نوم د وجې نه کیدی شي دغه کې سستی پیدا شي، دارنګې دا رزیل وغیره، ځکه دا ټولې معنی داسې دي کمزوري، سسته، دارنګې رزیله، بزدله، دا معنی دي. نو لحاظه دا نوم ایښودل چې کوم دی نو هغه صحیح نه دي. کتابونو کې لیکل دي چې زیمل چې کوم دی الکسلان، کسلان معنی سسته، او دارنګې د جبان، او دارنګې الرزل د رزیل، او دارنګې په معنی ضعیف د کمزوري او د سست په معنی باندې دا راغلی دی. والله تعالی اعلم بالصواب.